عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, unit number 6, the structure of atom, the atom structure. تینا مخکې چې کومې یونټ وي هغه د بایولوژي حصه ده. د یونټ نمبر 6 نه پس چې کوم یونټ دی دا څه ده، دا د کیمسټري حصه ده، او بیا د دې بک په لاست کې چې کوم دی بیا به د فزیکس حصه شروع کیږي. نو دا بک چې کوم دی دا په 3 حصو کې تقسیم شوی و. یو د بایولوژي حصه و، د بایولوژي حصه ختمه شوه، اوس د کیمسټري حصه شروع شوله. د کیمسټري د حصې نه پس په چې کوم دی بیا د فزیکس حصه شروع کیږي. ٹھیک ده. نو نن چې کوم یونټ دی دا سټرکچر اف ایټم دی. سټرکچر اف ایټم. انټروډکشن. Matter has mass and occupies space. Matter has mass and occupies space. د میټر چې کوم دی ماس هم وي او ځای چې کوم دی هم ګیری. Atoms are the basic building blocks of matter and can take part in a chemical reaction. Atoms are the basic building blocks of matter. Atoms شوي دا د میټر بلډینګ بلاک وي. ټیک ده. څنګه چې یو بلډینګ د خښتو نه جوړ شوی وي، ټیک ده، او دغه بلډینګ یا د یو وال چې کوم دی څه شی وي، د هغې یونټ څه وي، هغه خښته وي، بریکس وي. ټیک ده، بریک وي. نو دغسې د میټر چې کوم دی دا د ایټمونو نه جوړ دی. نو ایټم څه شو؟ ایټم د میټر بلډینګ بلاک شو. and can take part in a chemical reaction. او ایټم څه شي کولی؟ دا په کیمیکل ریاکشن کې حصه اخیستلی شي. The idea that all matter is made up of atoms was first proposed by the Greek philosopher Democritus in the 5th century BC. The idea that all matter is made up of atoms، دا نظریه چې دا ټول میټر چې کم دی دا د څه شي نه جوړ دی، دا د ایټمونو نه جوړ دی. was first proposed by، دا اول چا پیش کړی و؟ دا یو ګریک فلاسفر و په 5مه صدۍ کې چې د هغه نوم و ډیموکریټس. هغه ویلي چې څومره میټر دی دا ټول میټر د ایټمونو نه جوړ دی. The word atom is derived from the Greek word atomos which means indivisible. دا ایټم چې کوم لفظ دی دا د ایټاموز نه ډیرایو شوی دی، د ایټاموز نه جوړ شوی دی، او د دې مطلب څه دی؟ انډیویزیبل، هغه شیز چې هغه نه تقسیمیږي. Democritus concluded that matter could be broken down into small and indivisible particles called atoms. Democritus concluded that matter could be broken down into small and indivisible particles called atoms. Democritus چې کوم دی دا نتیجه واخیستله چې میټر چې کوم دی دا په وړو حصو کې تقسیمولی شي، او دا په داسې حصو کې موږ تقسیمولی شو چې هغه حصې به څه کیږي؟ هغه به مزید نه تقسیمیږي، او دغه انډیویزیبل پارټیکل ته هغه د ایټم نوم ورکو. In grade 4 you have studied about atoms and molecules. وی په 4م جماعت کې تاسو د ایټم او د مالیکیول په باره کې لوستلی وو.
here in this unit وی دلته به په دې یونټ کې you will learn تاسو به زده کوئ more about the atom and its structure تاسو به د اټم او د اټم د سټرکچر په باره کې به په دې یونټ کې تاسو څه زده کړه به وکئ ټیک ده ښه اوس به موږ وایو structure of atom With the passage of time, the scientists John Dalton, J.J. Thomson, Rutherford, and Bohr presented different models related to the structure of an atom. With the passage of time, the scientists John Dalton, J.J. Thomson, Rutherford, and Bohr presented different models related to the structure of an atom. The time تیریدو سره سره John Dalton, J.J. Thomson, Rutherford او بوهر چې کوم دی څه وکړل د اټم ریلیټډ چې کوم دی دی خپلې ماډلې چې کوم دی کنه څه دي پیش کړي دي Modern investigation and experiments have revealed that atoms are composed of three types of particles: proton, neutrons, and electrons. Modern investigation and experiment have revealed that atoms are composed of three types of particles: protons, neutrons, and electrons. وی modern چې کوم investigation دی او experiments دي د دې نه دا پته لګېدلې ده چې اټم څه دی دا په دریو پارټیکلز باندې مشتمل دی یو ته پروټان ویلی کېږي بل ته نیوټران ویلی کېږي او بل ته الکتران ویلی کېږي ټیک شوله یعنی اټم دا په څه دی دا په دریو پارټیکلز باندې مشتمل دی یو پروټان دی بل نیوټران دی او بل څه دی الکتران دی Protons and neutrons are responsible for most of the atomic mass. Protons and neutrons are responsible for most of the atomic mass. زیاتره چې atomic mass دی د اټم چې کوم mass دی دا د پروټان او د نیوټران د وجې نه دی Both the protons and neutrons reside in the nucleus. Protons او neutrons دا دواړه په نیوکلیس کې دننه وي Protons have a positive charge, neutron have no charge. په پروټان باندې پازیټیو چارج وي او په نیوټران باندې څه وي چارج نه وي Electrons revolve in orbits around the nucleus او الکتران څه کوي دا د نیوکلیس نه چاپیره په اربټ کې څه کوي چکر لګوي They have a negative charge او په الکترانز باندې څه وي نیگیټیو چارج وي پې نو په پروټان پازیټیو چارج دی صحیح ده په نیوټران باندې چارج نشته او په الکتران باندې څه دی نیگیټیو چارج دی نو اټم از ا هول څه دی نیوټرل دی ځکه په اټم کې د الکترانو تعداد او د پروټانو تعداد دا څه وي دا برابر وي نو ځکه اټم څه دی از ا هول نیوټرل دی Arrangement of electrons The electron arrangement Electron revolve around the nucleus in a particular paths called orbits of shell Electron revolve around the nucleus in a particular paths called orbits of shell Electron څه کوي دا د نیوکلیس نه چاپیره په یو مخصوص لاره باندې څه کوي چکر لګوي چې هغې ته اربټ ویلی کېږي یا ورته شلز ویلی کېږي یا ورته انرژي لیولز هم ویلی کېږي The orbit near the nucleus is called first orbit K shell د نیوکلیس سره چې کوم اولنی اربټ راځي اولنی شل چې راځي هغې ته K shell ویلی کېږي بیا په هغې پسې چې کوم دی کوم سیکنډ نمبر باندې وي هغې ته L shell ویلی کېږي او بیا په L shell پسې په تھرډ نمبر باندې M shell وي ټیک ده بیا پسې N وي او دغسې د الفابیټ صحیح دا جاري ټیک ده The next orbit are called second او next ته چې کوم دی second shell ته ویلی کېږي او د هغې نوم څه دی L shell او third ته چې کوم دی څه دی M shell ویلی کېږي او دغسې دغه نورو ته چې کوم دی بیا پسې N او داسې پسې بیا نور چې کوم دی که نه داسې څه وي جاري وي ټیک ده دې سایډ ته چې کوم دی
دا اولانې چې کوم سټرکچر دی دا د نیوټران دی ټیک ده نیوټران لارج سایز with no charge د نیوټران سایز چې کوم دی دا څه لارج خو په دې باندې څه وي چارج نه وي ټیک شوله بیا سیکنډ دی پروټان د پروټان سایز څه وي دا لارج وي خو په دې باندې څه وي پازیټیو چارج وي پې بیا الکتران دی small size with negative charge د الکتران سایز څه وي دا سمال وي او په دې باندې نیگیټیو چارج وي نو د دې ټول پیراګراف کنکلوژن څه دی چې اټم چې کوم دی دا په درې پارټیکلز باندې مشتمل دی ټیک ده یو پارټیکل چې کوم دی الکتران دی بیا پروټان دی او بل چې کوم دی څه شی دی نیوټران دی پروټان او نیوټران په نیوکلیس کې وي او الکتران چې کوم دی د نیوکلیس نه چاپیره چکر لګی ښه نیوکلیس ته چې کوم اولنې شل نږدې کم شل دی هغې ته کې شل ویلی کېږي ورپسې چې کوم شل دی هغې ته ایل شل ویلی کېږي او بیا په تړ نمبر چې کوم شل دی هغې ته ایم شل ویلی کېږي او په څلورم نمبر چې کوم شل دی هغې ته ان شل ویلی کېږي نو دا د دې ټول پیراګراف څه شو کنکلوژن شو ښه electrons are distributed in shells according to the general formula 2n square where n is the number of shell electron چې کوم دی په شل کې د 2n square فارمولې مطابق څه کېږي تقسیمیږي پکې او دا n چې کوم دی په دې فارموله کې دا نمبر اف شل ریپرزینټ کوي ټیک دا n چې کوم دی د دې قیمت به یا 1 یا په 2 یا په 3 او بیا داسې نور پسې ځه ټیک شوله خو د n ویلیو چې کوم دی دا به د 1 نه سټارټ کېږي ښه فار فرسټ شل اوس به په اولني شل کې به موږ د الکتران تعداد په دې فارموله باندې څنګه معلومو ټیک ده نو د اولني شل دپاره د n قیمت څه شی دی 1 نو چې د 2n سکویر فارموله کې د n په ځای څه کې 1 پوټ کې نو د 1 د پاسه به سکویر راشي ټیک ده نو 1 ملټیپلای بای 1 هغه 1 به راشي او 2 ملټیپلای بای 1 هغې نه به 2 راشي نو په اولني شل کې به د 2n سکویر فارمولې مطابق څو 2 الکتران راځي په دویم شل کې به د 2n سکویر فارمولې مطابق 8 الکتران راځي او په دریم شل کې به د 2n سکویر فارمولې مطابق 18 الکتران راځي ټیک ده او په څلورم شل کې به د 2n سکویر فارمولې مطابق 32 الکتران راځي the maximum number of electron in first orbit k is equal to 2 په k شل کې به د الکترانو تعداد څومره وي میکزیمم به 2 وي in second orbit l په l کې به د الکتران تعداد 8 وي د 2n سکویر فارمولې مطابق in the third orbit m په third orbit کې به څه وي 18 به وي د 2n سکویر فارمولې مطابق and in the fourth orbit n is equal to 32 او په fourth orbit کې به د n سکویر فارمولې مطابق څه دا به 32 وي however it is found that the outermost orbit cannot have more than 8 electrons however it is found that the outermost orbit cannot have more than 8 electrons لیکن دا خبره چې کوم دی معلومه شوې ده چې په outermost شل کې به د 8 نه زیات الکتران چې کوم دی کنه سوي نه وي ټیک شوله دا فارموله چې کوم دی دا خو ټیک ده په دې لیول باندې ویلیډ ده خو بیا په هایر لیول باندې دا فارموله څه کېږي بیا نه چلیږي بیا نور قسمه چې کوم دی الکترانیک کنفیګریشن چې کوم دی که نه د هغې دپاره خپلې فارمولې دي اس پی ډي اف والا کومه فارموله چې کوم ده ټیک ده هغه چې کوم دی بیا چلیږي ښه دا ټیبل دی بیا په دې ټیبل کې چې کوم دی 18 ایلیمنټس دي او د دې 18 ایلیمنټس څه دي د سټرکچر چې کوم دی که نه هغه ډرا کړي دي په ټاپ باندې چې کوم دی اولنې دا هایډروجن دی د هایډروجن په اوټرموست شل کې یو الکتران دی ټیک ده په سنټر کې دا نیوکلیس دی او دا چاپیره چې کوم دی دا سره دی الکتران دی نو هایډروجن سره یو الکتران دی یو پروټان دی بیا ورپسې چې کوم دی لیتیم دی د لیتیم په اوټرموست شل کې هم یو الکتران دی ټیک شوله بیا سوډیم دی د سوډیم په اوټرموست شل کې هم څه دی یو الکتران دی بیا دا ګروپ 2 دی په ګروپ 2 کې چې دی دی بیریلیم او میګنیشیم اخیستی دی د بیریلیم هم په اوټرموست شل کې 2 الکترانز دی او د میګنیشیم هم څه دی 2 الکترانز دی بیا بوران دی الومینیم دی د بوران هم په اوټرموست شل کې 2 الکتران دی او د الومینیم هم دی
بیا څلورم ګروپ کې چې کوم دی کاربن دی او سیلیکان دی. د کاربن هم اوټرموست شیل کې 4 الکتران دي او د سیلیکان هم 4 دي. بیا نایټروجن دی. ٹھیک ده. د نایټروجن اوټرموست شیل کې 15 الکتران دي او بیا پسې لاندې فاسفورس دی. د فاسفورس اوټرموست شیل کې هم 15 الکتران دي. بیا اکسیجن دی. د اکسیجن اوټرموست شیل کې 6 الکتران دي او لاندې ته سلفر دی. د سلفر اوټرموست شیل کې هم څه دي 6 دي. بیا فلورین دی. د فلورین اوټرموست شیل کې اخیری شیل کې څو دي؟ په دې کې 7 الکتران دي. 1 2 3 4 5 6 7. د فلورین اوټرموست شیل کې 7 دي او لاندې ته کلورین دی. د کلورین هم اوټرموست شیل کې څه دي 7 الکتران دي. بیا هیلیم دی. د هیلیم چې کوم دی اوټرموست شیل کې 2 الکتران دي او باقی چې کوم دا نور ایلیمنټس دي د دې ګروپ د هغې په اوټرموست شیل کې څه دي 8 الکتران دي. نو دا څه شو؟ دا د اټمز چې کوم دی کنه سټرکچر دي 18 ایلیمنټس دي او د هغې څه دي اټامک سټرکچر دي. ټیک ده. سنټر کې چې کوم دی د دې نیوکلیس دی او بیا د نیوکلیس نه بهر څه دي الکترانز دي او په نیوکلیس کې دننه پروټان او نیوټران دي. نیکسٹ دی اټامک نمبر. اوس اټامک نمبر څه ته وایي؟ اټامک نمبر از د فنډامنټل پراپرټي اف ان اټم. اټامک نمبر دا د اټم یو فنډامنټل پراپرټي ده، بنیادی خاصیت دی. Every atom is identified by its unique atomic number. هر یو اټم چې کوم دی هغه موږ د څه شي نه پیژنو؟ د اټامک نمبر نه چې کوم دی کنه هغه څه کوو پیژنو. Atomic number is the number of protons or electron present in an atom. Atomic number چې کوم دی د پروټانو یا د الکترانو تعداد ته څه وایي؟ د الکترانو یا د پروټانو تعداد ته څه وایي؟ اټامک نمبر ورته وایي. ټیک شوله. په یو اټم کې چې د الکترانو څومره تعداد وي یا د پروټانو څومره تعداد وي دغه ته چې کوم دی دغه اټم اټامک نمبر وایي. او موږ مخکې ویلو چې اټم از ا هول څه دی نیوټرل دی. نو په یو اټم کې به د الکترانو او د پروټانو تعداد څه وي دا به پکې برابر وي. سنس ان اټم از الکتریکلی نیوټرل وی اټم څه دی دا الکتریکلی نیوټرل وي. thus the number of proton and number of electrons are equal. نو د پروټانو او د الکترانو تعداد به څه وي دا به برابر وي. atomic number is denoted by Z. اټامک نمبر چې کوم دی دا موږ په څه شي ډینوټ کوو؟ دا په زیډ باندې ډینوټ کوو. ټیک شوله. اټامک نمبر از ایکل ټو نمبر اف پروټانز او نمبر اف الکترانز. اټامک نمبر څه شی دی؟ دا د پروټانو تعداد دی یا د الکترانو تعداد دی. اگزامپل: the atomic number of hydrogen is 1. د هایدروجن اټامک نمبر څه شی دی؟ 1 دی. د دې مطلب څه دی؟ د دې مطلب دا دی چې په هایدروجن کې یو الکتران دی او یو پکې پروټان دی. هیلیم is 2. د هیلیم اټامک نمبر 2 دی. د دې مطلب دا دی چې د هیلیم سره 2 الکتران دي او 2 سره پروټان دي. بیا لیتیم دی. لیتیم is 3. د لیتیم اټامک نمبر 3 دی. د دې مطلب دا دی چې د لیتیم سره 3 الکتران دي او 3 سره پروټان دي. بیریلیم is 4. د بیریلیم اټامک نمبر څه شی دی؟ 4 دی. د بوران اټامک نمبر څه شی دی؟ هغه 5 دی. کاربن is 6. د کاربن اټامک نمبر 6 دی. نایټروجن is 7. د نایټروجن اټامک نمبر 7 دی. اکسیجن is 8 ایٹسټرا او د اکسیجن څه شی دی؟ 8 دی. نو اټامک نمبر چې کوم دی دا د الکترانو تعداد ته ویل کیږي یا د پروټانو تعداد ته ویل کیږي او په یو اټم کې به د الکترانو او د پروټانو تعداد به دا به برابر وي، پکې یو شانته به وي او اټامک نمبر په زیډ باندې ډینوټ کیږي. موږ یې په زیډ باندې څه کوو؟ ریپرزینټ کوو. نیکسٹ دی ایکټیویټي 6.1. اټامک نمبر اف کیلشیم is 20. کیلکولیٹ د نمبر اف electrons and proton in calcium. د کیلشیم اټامک نمبر 20 دی. اوس تاسو معلوم کړئ چې په دې کې به الکتران څومره وي او پروټان به پکې څومره وي. نو موږ ویل چې د الکترانو تعداد ته یا د پروټانو تعداد ته څه ویل کیږي؟ اټامک نمبر ورته ویل کیږي. نو په دې کې به د الکترانو تعداد هم 20 وي او د پروټانو تعداد به هم څه وي؟ 20 به وي.
Number of proton in sodium atom is 11. Find the atomic number and number of electron in a sodium atom. په سوډیم اټم کې د پروټانو تعداد 11 دی. په دې کې به د الکترونو تعداد څومره وي؟ د الکترونو تعداد به هم څه وي؟ 11 وي. او اټامیک نمبر به د سوډیم څه شی وي؟ هغه به هم څه وي؟ 11 به وي. نیکسٹ دی ماس نمبر اور اټامیک ماس. بیا ماس نمبر څه ته وایي یا اټامیک ماس څه ته وایي؟ نو په نیوکلیس کې چې کوم دی پروټان وي او نیوټران وي. د پروټانو او د نیوټرانو چې کوم دغه دی د تعداد دی دا چې کله جمع کې دواړه پروټان او نیوټران دې ته اټامیک ماس یا ماس نمبر ورته وایي. Mass number of an atom is defined as the sum of the number of proton and the number of neutron. Mass number of an atom is defined as mass number چې کوم دی د یو اټم څنګه ډیفاین کیږي؟ the sum of the number of proton and number of neutron. چې کله د یو اټم موږ پروټان او نیوټران په خپل منځ کې جمع کو دې ته ماس نمبر ویل کیږي. Mass number is nearly equal to the atomic mass of an atom and is denoted by A. Mass number is nearly equal to the atomic mass of an atom and is denoted by A. Mass number چې کوم دی دا د یو اټم د اټامیک ماس برابري. ټیک شوله؟ او دا چې کوم دی دا موږ په څه شي باندې ریپرزینټ کوو؟ دا په A باندې ریپرزینټ کوو. Since protons and neutrons reside in nucleus, thus they are also known as nucleons. پروټان او نیوټران دا څه کوي؟ دا په نیوکلیس کې دننه پاتې کیږي نو دې ته نیوکلیونز هم ویل کیږي. This means that mass number of an atom is equal to number of protons plus number of neutrons. وای د دې مطلب دا دی چې د یو اټم ماس نمبر د څه شي برابر دی؟ د پروټانو تعداد چې کله موږ جمع کو او د دې سره د نیوټرانو تعداد څه کو دا جمع کو نو دا به موږ له څه راکوي؟ ماس نمبر به راکوي د یو اټم. بیا د example 1. Atomic mass of aluminium is 27 and its atomic number is 13. د aluminium atomic mass څه دی؟ دا 27 دی او د دې atomic number څه دی؟ دا 13 دی. Find the number of protons and number of neutrons in aluminium. وی په الومینیم کې د پروټانو او د نیوټرانو څه کوي؟ تعداد پکې معلوم کوي. ټیک شوله؟ د پروټانو تعداد خو به موږ ته د څه شي نه پته ولګي؟ د اټامیک نمبر نه به پته ولګي ځکه د دې اټامیک نمبر 13 دی نو په دې کې به پروټان څه وي؟ 13 به وي پکې. اوس د نیوټرانو تعداد پته به څنګه لګي؟ نو د ماس نمبر نه به موږ څه کو؟ د اټامیک نمبر به ماینس کو. د 27 نه به موږ څه کو؟ دا 13 به ماینس کو. نو چې کله موږ د 27 نه 13 ماینس کو دې نه به څه شی راشي؟ 14 به راشي. نو په دې کې به څه شي؟ 14 به پکې نیوټران شي. ټیک ده؟ سنس اټامیک نمبر is 13 وای موږ ته پته ده چې اټامیک نمبر د 13 برابر دی. therefore number of proton is equal to 13. نو د پروټانو تعداد څه شو؟ دا د 13 برابر شو. you know that موږ ته پته ده چې mass number is equal to number of proton plus number of neutrons. وای موږ ته پته ده چې mass number د څه برابر دی؟ دا د پروټانو او پلس د نیوټرانو د تعداد برابر دی. نو د دې وجې نه therefore 27 is equal to 13 plus n. n چې کوم دی دا څه شی دی؟ دا نمبر اف نیوټران دی. ټیک ده؟ نو دا 27 به موږ دا 13 به د بل سایډ ته راواړو. ټیک ده که نه؟ او 27 minus 13 is equal to 14. نو د نیوټرانو تعداد به زموږ څه راشي؟ 14 به زموږ سره راشي. hence number of proton is equal to 13. نو د پروټانو تعداد به څه شي؟ دا به 13 راشي. and number of neutron is equal to 14. او د نیوټرانو تعداد به څه راشي؟ دا به 14 راشي. ټیک شوله؟ بیا دا ساينس ټیډ بټ دغه چې کوم دی ایلیمنٹ چې کوم دی دا موږ په دا x چې کوم دی دا ایلیمنٹ سمبل شو کوي. ټیک ده؟ او د دې x په دې بره کناره باندې a چې کوم دی په دې باندې موږ څه کوم؟ ماس نمبر شو کوو او لاندې په z باندې موږ څه کوو؟ اټامیک نمبر شو کوو. ټیک شوله؟ او چې کله موږ د نیوټرانو تعداد معلومو نو موږ د a نه څه کوو؟ z به موږ ماینس کوو. بیا به موږ ته زموږ سره به د نیوټرانو تعداد څه کیږي؟ راځي به. ٹھیک ده؟ بیا دا ایکټیویټي 6.2 سرګرمی نمبر 6.2.
دا اوس یو element ورکړی دی ټیک دا. name the element whose chemical symbol is given above. بره یو element دی د هغې څه دی chemical symbol یې ورکړی دی C ورکړی دی ټیک ده. write down its atomic number. وایي د دې atomic number ولیکئ ټیک ده. state the number of proton and electron of this element. د دې element چې کوم د پروټان او د الکترانو تعداد دی هغه څه کوي بیان کوي. find the number of neutron in this atom. او په دې اټم کې د نیوټرانو تعداد معلوم کوي ټیک شوله. نو C چې کوم دی دا څه دی دا د کاربن سمپل دی. ښه د دې چې کوم ماس نمبر دی دا 12 دی او اټامیک نمبر چې کوم دی دا څه شی دی د دې دا 6 دی. نیوټرانو تعداد به موږ څنګه معلومو په دې کې د دې 12 نه به دا چی څه کو ماینس کو. نو 12 منفي چی د 12 نه چې چی منفي کې نو موږ سره څه راځي چی راځي. نو دا چی څه شو دا چی دا د نیوټرانو تعداد شو. ښه اټامیک نمبر د دې چی دی نو په دې کې به د پروټانو تعداد څه وي هغه به پکې چی وي او د الکترانو تعداد به هم پکې څه وي چی وي او د نیوټرانو تعداد چې کوم دی موږ معلوم کو هغه هم څه دی چی دی.